الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. په دې وخت کې زمونږه مخاطبین د جمعیت ارکان دي او ټاپک موضوع زمونږه ده د عبادو حقوق د بندیانو په تاسو حقونه دي. یو بل سیناریو دا ده چې په دې وخت کې شاید چې سبا یا بل ورځ بیا روجئ گویا کې دا د استقبال رمضان په حواله باندې یو پروګرام موږ کنسیډر کولی شو او بل سیناریو دا ده چې په دې وخت کې موږ ټول په آفت کې یو بلکې پوره انسانیت په آفت کې دی او هغه د کرونا وایرس آفت دی چې په هغې کې فزیکلی او فینانشیلی ټول خلق متاثره دی. د خلقو مالی حالت هم ډېر خراب دی او کم خلق چې په مرض کې مبتلا دي د هغې د صحت په حواله سره جسمانی حالت هم ډېر خراب دی. الله تعالی په خپلو بندیانو ډېر زیات مین دی او د هغې ډیفینیشن یې په دې کړی چې الخلق عیال الله، دا خلق چې ته په لارې کوڅو کښېنې نو دا د الله تعالی کومبه ده، یې د فیملی د الله تعالی فیملی ده. او څنګه چې د یو سړي د فیملی سره د سړي رویه ښیي نو فیملی سربراہ ته خوشحالی. نو د الله د مخلوق سره ښه سلوک چې دی دا د الله د رضا کېدو یو ډېر بهترین سبب دی. ځکه چې حدیث کې راځي چې په احب الخلق الی الله من احسن الی عیاله، که د الله د مخلوق سره ستا سلوک ښیي نو بیا به ته الله ته ډېر خوږې. اوس ته په دې خبره باندې سوچ وکړه که نه چې کله ته الله ته په دې حالت کې ته خوږېږې او د الله د مخلوق سره خپل تعلق ښه ساتل غواړې، ته به دا کوشش کې چې هغه ګریډینګ معلوم کې چېرې د الله مخلوق کې د چا سره به زیات تعلق ساتل غواړي، ورپسې بیا د چا نمبر دی. ځکه د هر شي یو کرونالوجیکل آرډري، نو هغه مخکې به مخکې ورستی به بیا ورستی. کله کله سړی خطا کیږي. زمونږ په بر صغیر کې چې ښکلی عالم کم تیر شوی دی حکیم الامت ورته وایي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، نو هغه ویله که ستا سره کنسن 3 کسان دي چې هغې ستا سره ښه کړي دي خو تا اکثر په ترتیب کې خطا شوی، وی دا څوک دي؟ وی د ټول نه زیات ښه ستا سره مور پلار کړي نو والدین دي. وی د هغې نه پس ته سره چا ښه کړي؟ وی دا ستا سره ډېر زیات ښه چې کړي دي نه ستا به استاذ کړي. دویم نمبر پوزیشن د استاذ دی او دریم نمبر پوزیشن بیا ستا د پیر او د مرشد دی چې هغه سره ستا د زړه مینه پیدا شوي او بیا تا په هغه په لاس باندې بیعت کړی یې و یاره دا زما پیر دی زما مرشد دی، اما ورځ د ده د لاسه موندلې ده. د دې پیر صاحب نمبر ګورې د استاد صاحب نه پس دی او د استاد صاحب نمبر ګورې د مور پلار نه پس دی. د کم سړی چې مور پلار یې کي او هغه د پیر صاحب خیال ساتي او پیر له پریفرنس ورکوي نو د ترتیب خطا کو، وایي چې ترتیب کو نه بولیے، ځکه چې د الله نه پس ډېر زیات ښه ستا سره مور پلار کړي دي. نو مور پلار د سره دومره ښه کړي دي چې ته د هغو د ښو بدل نشي خلاصولی. نو هغه یو بزرګ خبره کوله چې هغې سړي واده کړی نو هغه به خپلې ښځې ته ویې چېرې زما د مور ډېر خیال ساته. نو ښځه غریبه ستړې شوې ده نو هغې ورته ویې چېرې د دې مور نه یې تپوس وکړه چې د دې څه حقوق یې به مونږ چې لیسټ جوړ کړي چې په یو ځای وله ورکړو چې خلاص شو تی. نو هغه جوم ساده و نو هغه خپلې مور ته ویلي دي چېره ستا خو به مونږ نه ډېر شی حقونه دي خو که ته یو لیست مونږ له راکې او مونږ یې تاله په یو ځای درکړو جو خبره به خلاصه شي. هغې بچي وروسته به راته ووایم. نو هغې بیا د شپې چېرته داسې چل کړی دی جمع او بچی په کټ کې ملاست و بړستن کې نو هغې ورته لږې غوندې اوبه ورته کړي دي یخې د برړاره شروع کړی دی چې بری کتري نو مور یې ونه چې ما به دا زیاتی څو کتاب ما باندې اوبه را کړې
د دې وچ طرف ته چې ټرن شوی دی کروټ یې بدل کړی دی جو هغې دې بل طرف ته اوبه توی کړي. ده وی دا څه کوې مورې؟ نو هغې وی بچیا تا وی چې لکه لیست جوړ کا ځکه چې دا ته کم لون شوې لږ سات نو تا برداشت نه کو اما 2.5 کاله ستا لون دې ده برداشت کړي وو که ته بدل خلاصولی شې جو ډېره ښه ده. نو چونکې د الله بدل موږ نشو خلاصولی نو هغې په بدل دپاره موږ وایو او سجدې میګرې لوح جبین تازه کرے نو موږ په سجده پرېوځو دې ته عبادت وایي د خدای بدل خلاصولی نشم نور راله څه چل نه راځي خو جو تا ته به سجده ولګوم. او دویم نمبر دا چې د مور پلار بدل نشم خلاصولی جو هغې ته به دعا کوم نو رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ما دا خبره اډمیټ کړې ده چې د دې بدل زه خلاصولی نشم نو بس خدای خو جو تا ته دعا کومه چې الله په دې رحم وکړي. نو په حقوق العباد کې پټاپ چې کم پلیس کې راځي که نه قرآن چې چېرته تا ته ذکر کوي نو د خدای نه پس په د مور پلار ذکر کوي. نو که تا هغې سړي په شانتې د هغې هغه لیست جوړول غواړې او وایي چېرې د مور او د پلار د حقونه پوره کړم ناخواسته ته نشي پوره کولی نو چې نه شي پوره کولی نو بیا خو بای جو دعا به ورته کوې نو بیا وایي چې خدای پاکه په دې رحم وکړې څنګه چې په ما رحم کړی نو الله تعالی هر ځای دا وایي نو چې تا نه هغه لیست خطا نشي. د خلقو سره ښه به الوته کې چې ستا د خدای پاک سره تعلق ډېر زیات مضبوطي او د کومو خلقو چې د خدای سره تعلق مضبوطي که نه په هغه کې دا سینس ډیولپ شي چې څه راکړي دا د الله دي او زه څه یم زه د الله تعالی د احسانونو د لاندې یم زما خپلې سوم نشته دا د هغه دي دې ته وایي الله کو جاننا. نو چې کله اللہ کو جاننا پا اللہ کو جان جائیں گے تو اس کی عظمت تمہاری دل میں آ جائے گی اور چې کله د الله تعالی عظمت ستا په زړه کې راشي تو پھر آپ اس کی اطاعت بھی کریں گے او د دې اټومیټک رزلټ به دی چې پتا کې به جزي پیدا شي تواضع دی ته وایي. چې کله پتا کې جزي پیدا شوه نو بیا به د خدای سره د خدای د مخلوق سره په ښه کولو تا ته ځان بد نه ښکارېږي ځکه چې ته خو تواضع کې دا تواضع به تا په دې باندې مجبوره کړي چې د الله د مخلوق سره به اوس ښه کول غواړي ځکه چې که فرض که پتا کې تکبر او غروري نو ستا به د خپل نوکر سره په ښه کولو به راته ځان بد ښکاري او په یو مسافر سره په خپل اوږه ښکته کول به راته ځان بد ښکاري ځکه پتا کې غرور دی. نو د تواضع اټومیټک رزلټ به دی چې ستا به په ذهن کې دا راشي چې د خپل نوکر سره د خپل غریب ګاونډي سره او د خپل دوست سره د خپل رومیټ سره د خپل کلاس پیلو سره به ستا رویت متواضعانه او هغه به داسې فیل کوي چې زما دا ملګری خو داسې دی ځکه تا کې هلته کې او په الله باندې کلک یقین پیدا شوی چونکه په الله کلک یقین پیدا شوی دی نو ستا ملګری به داسې فیل کوي چې ایک ایسا انسان ہے جس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہے کہ میرا اللہ میرے اوپر نگران ہے اگر میں نے کسی کو نظر انداز کیا بیہیو میں نے اس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا اور میں نے اس کو نظر انداز کیا تو آٹومیٹیکلی میرا اللہ مجھے نظر انداز کر دے گا. بس کر کے دا سینس ڈیولپ شي زما الله به زما نه خفه شي د دې وجې نه هغه به د هر چا سره تعلق ښیي وی ښه سړی څوک دی حدیث مفهوم دی وی ښه سړی دا دی اذا رؤوا ذکر الله جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. نو بیا د ټول پرفارمنس به داسې وي چې څوک یې نه وي چې هلکه دا خو الله والا سړی دی دا ولې د به د الله سره تعلق وي د به د خلقو سره رویه متواضعانه عجزۍ باندې وي نو د عجزۍ هغې رویې نه به خلق چې دی ویني نو خلقو ته به الله ور یاد شي. نو جس کے دیکھنے سے آپ کو اللہ یاد آ جائے اٹ مینس چې دا د الله دوست دی او دا ښه سړی دی. وی بله نښه څه ده وی بله نښه دا ده وین هی سپیکس چا کله خبرې کوي نو ستا په علم کې اضافه وکړي کم مجلس کې چې ته کښېنې او د ښه سړي سره کښېنې چې راپاسېتې نو ستا په علم کې اضافه شوي هلک وایي ډېرې خبرې مې تی زده کړې. او دریم نمبر نښه دا ده چې د هغه پرفارمنس چې دي چې کوم ایکشنز کوي کوم عمل کوي هغه تا ته آخرت رعایت کړي. مثال په طور باندې ایو شي له ګوتې نه وروړي وی ولې وی دا به حرامي نه د حرامو نه ځان ساتي هغه غړی ته بار بار ګوري یاره وایي ته غړی ته ولې ګورې وایي یاره زما ټایم لا پوره نه دی دومره ټایم دی زه او پی ډي نه پرېږدم که ډاکټري او که فرض که هغه ټیچري نو هغه خپل کلاس نه پرېږدي ټایم نه مخکې او د ټایم نه وروستو راوځي خو مخکې نه راوځي نو د هغه عمل تا ته الله در یاد کړي. نو درې نښې دي د ښو خلقو. نمبر 1 ان کے دیکھنے سے آپ کو خدا یاد آ جائے. نمبر 2 ان کے بولنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو اور نمبر 3 اس کے ایکٹیویٹیز سے آپ کو آخرت یاد آ جائے کیونکہ د ترې حساب کتابي د حساب کتاب غم وي ورسره. دې وجې نه موږ چې کله حدیث چېرته کتلی دي
او قرآن آیاتونه هم چرته کتلی دي نو الله د خپل حق نه پس بیا فوراً د خپل مخلوق د حق ذکر کوي. خدا دا چې په یو خاص اډر کې کوي نه که اډر تا خطا کو نو بیا به خطا شي. لکه مثلا خلقو پیر صاحب دوره خوښي چې په دنیا کې هم خوښي او د مرګ نه پس هم خوښي، او استاد صاحب دومره خوښي چې علاقه ته مرور شي جویزا انسټیټیوشن بدل کی، کلاس بدل کی، وې د سره مې نه دی خوښ، دا ډیمانسټریټر مې نه دی خوښ، دا لیکچرر مې نه دی خوښ، د دنه مې خپل کلاس بدل کو. او والدینو نه خو چې په لږه خبره ناراضه شي دوی زه جدا کېږم. خو د پیر صاحب نه چرته نه جدا کېږي، بلکې د پیر صاحب سره تعلق دومره مضبوطي چې کو پیر صاحب مړ شي نو دی بیا هغه قبر مجاور دا څومره چې په قبرونو تاسو د خلق نه دا ولې د ترتیب بدل کو. ترتیب سو ان د ټاپ الله، سیکنډ والدین، تھرد ټیچرز او نمبر 4 بیا د خلقو نمبر راځي. نو ته به ترتیب نه بدله کو فرض کته حقوق العباد ادا کې کنه نو ته به د دې د حقوق العبادو کې د ترتیب خیال ساتي چې فرست کم فرست، مخکې به مخکې ورسته به ورسته. اوس کومه لک چې داغه نه مور پلار خپای داغه نه کو استادان ډیر خوشاله ناغړم باندې سټپ خطا کړي دي. د دې وجه هغه به ټول سوچ دی چې زما مور پلار زول رضا وساتم، وې ځکه رضا ساتم چې مور خو مې دومره قیمتي رجې د خپل لاندې جنت ته. نو اسکول کې استاد چرته وی چیرې سبب د جنت خاور سوک راوړي نیو الګ پکې انټيليجنټو هغه وی آی مې له هونګا. نو ټول کلاس وتاریان شو چې په دنیا کې دی د اسکول سټوډنټ دی د بسنګ دغه راوړي نو ساره جو خاور راغستې و. نو ټول ټیچرز او په سره جمع شو وته وی چې دا لکه د کم ځای نه راوړه. هغه وی چې زما مور چې کم ځای خپې خې ما دا غین ورو چته کړ ځکه ما دا اورېدلو چې مور د خپل لاندې جنت ته. نو مطلب دا چې ته کله تاسو کنسپټ تا کلیری چې دا زما مور نه ده د دې د خپل لاندې جنت ته، نو بیا به تا ته د هغې خوشحالول اساني او بیا به ستا د هغې د برداشت کول د هغې بعضې مطالبې برداشت کول یا هغه نه ناراضه کول دا کار به تا ته اسان ځکه چې هلته که ته جنت طالبې. او دویم نمبر والد صاحب ته څه دي وی رضا الله فی رضا الوالد، وی که ته خدای رضا کوې نو په پلار دې رضا کا. هغه هوښیار سړي وی که نه وی که ته وایي چې زما نه خدای څه وخت خوشحاله دی وی د دې انډیکیټر به صحیح وی د دې انډیکیټرز تمہارے باپ کی خوشی. وی که ستانه والد صاحب خوشحاله اټ مینز چې الله دنه خوشحاله دی. او دا روټین دی په دفترو کې چې کله افسر خوشحاله دی ماتخ نه نو ماتخ پسې زر خپل دغه اوسي فایل وجیدات ساين براله نه کې نو هغه ډېره موده ته انکار کړی او په هغې ساعت کې وله وکړي. نور خلق وتاریان شویله که دی دله څنګه وکړو و یاره په موډ کې جوړاله وکړو. چې کله تا ته دا پته ولګي چې زما والد صاحب زما نه رضا دی اټ مین چې په دې وخت به الله ستا نه رضایي او چې الله ستا نه رضایي نو دعا دې وغواړه چې قبوله یې کېدله. بس دس از ا ګولډن آور، دا خاص مومنټ دی، یو خاص ټایم دی چې په دې ټایم کې تر دې نه دا فایده واخلې. نو رضا الله فی رضا الوالد. دویم نمبر چې ستا په د والدینو نه پس بیا راځي نو قرآن چې راوالی سوره نساء آیات نمبر 36 نو په هغې کې ته ګریډز ګورې چې د چا خیال به ساتم وعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. اول خو خدای د خدای په سټیټس کې کېده قطع مه راکوزوه د بندیانو برابروی ما او بندم دومره موچته و چې د خدای برابر شي. که هغه ستا پیرې که والد صاحب یې کار صحیح که ته وایي زما والد صاحب ما ته وایي چې موږ پښتانه یو یو خپه هم په دوزخ کې یو خپه په جنت کې نو ستا والد صاحب دې ځای کې خطا کېږي. څنګه چې د ابراهیم علیه السلام والد صاحب خطا شوی د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار بې عزتي نه وکړې خو خپل بابا ته وی چې بابا دا خبره زه ستا نه منم او بیا خپل الله ته سوال وکړو چې خدای زما دا پلار نه پوهېږي ته ورته هدایت وکړي. نو تم خپل والدین ته دعا کوه سپک ورته مه ګوره خدا ده چې غلطه خبره به یې نه منې ځکه چې خدای پاک به د بنده لیول ته نه راکوځې بنده به د خدای پاک لیول ته نه خیجې او چې کله دا کار ته وکړو دې ته شرک وي. نو دې وجې نه لومبنۍ خبره دا ده چې ولا تشرکوا به شیئا مطلب اپنی پسند کی دین آپ اللہ کی دین کو نه بنائے چې د الله دین ته وایې چې د خپل پسند چې ستا کوم شی خوښي ته وایې دا د الله دین دی حالانکه دا د الله دین نه دا ستا ډیزایر دی دا ستا خواهش دی خپل خواهش له د الله د دین نوم مه ورکوه. نو ولا تشرکوا به شیئا او کله چې د هغې نه په ښکته راشي نو د ټاپ وبالوالدین احسانا د مور پلار سره دې ستا سلوک ښیي د هغې د خیال ساتل د هغې د خفګان نه ځان دومره ساتل چې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما نه به یې رټې نه به اوهو وایې او که فرض که هغه تا ته څه خبره کوي نو هغې د رضا کولو دپاره به مختلف قسم لا طریقې استعمالې خو چا خفه نه شي. نو دا ستا په ټاپ شو خو په دې نه خلاصېږي ورپسې بیا سري وبذل قربا چې ستا سره چا سره رشتې
کم سړی چې ستا په رشته کې راځي دې ته ذی رحم وایي. نو چې کله کم خلق چې دغه سره تعلقي د رحم تعلقي سره رحم چې ستاره چا سره تعلق دي سي هغه خلقو به ډیر زیات خیال ساتي دې ته صله رحمي وایي. په دې صله رحمه الله دوره زیات مین دی چې وایي چا دا پرېکړن زبا سړی پرېکم نو الله تعالی د پرېکدو ته خو دې سمې نشته کنه. او دې ته چونکې مونږه صله رحمي د څه نه رخ کړې د رحم نه. رحم دا ورډ چې دی کنه دا په انګریزي کې مونږ په میډیکل ټرمینالوجي کې ته یوټرس وایو په اردو کې دې ته بچه‌داني وایي خو الله د دې نوم رحیم یې ښی دی او دا رحیم د رحمان نه مشتق کړی دی او رحمان د الله په نومونو کې خوږ نوم دی. نو دا ورته دوره خوږ دی وایي دا رحیم ما د رحمان نه جوړ کړی او د چا سره چې ستا بلډ ریلیشن وي هغه به پرېفر کې مطلب که ته زکات ورکې بلډ ریلیشن والا دی ورکړه او دا هغه خرچه ستا په ذمه نه ده تا ته به وایي د صدقې د زکات 2 ثوابه میلاو شي یو د صله رحمۍ به میلاو شي او یو به د زکات د صدقې میلاو شو. نو ته به احتیاط کې نو بذی القربه نو حقوق العباد خیال که ساتې نو لیست پرواله د والدینو نه پس به بیا ګورې که هغه لرې یا که نږدې خو چې ستا رشته داري خو بیا په دې هم نه خلاصېږي. 3 نمبر چې دی بیا ولیتاما هغه سړی چې دغه والد سے وفات شوی دی که نه نو په کمیونټي کې دا ډېر زیات کمزوری دی په یو لحاظ سره ځکه اس کې پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. خو شریعت دی له 3 نمبر ورکړی دی. نو که ته خیال ساتې چې د چاپلار مړي او دی په خپلو خپو باندې د ودرېدو قابل نه نو الله په ده باندې دومره خفه کېږي چې د الله رسول وایي چې کورده سره دې ښه وکړل نو انا وکافل الیتیم کهاتین نو د قیامت په ورځ به زما سره یو ځای کرسی پرته وي. حضرت دا دواړه ګوتې داسې کړې څنګه چې زما دا ګوتې یو ځای دي بس دقه شانتې به دې زما سره یو ځای او بیا ویې چې که نه کوې ورسره ښه نو بدترین کور وی هغه دی چې پای کې د یتیم سره بد کېږي او ښه کور هغه دی چې د یتیم سره ښه کېږي. نو که ته حقوق العباد معلومې که نه نو بیا د یتیم خیال به ډېر ساتې او بیا به یتیمانان ګورې او که فرض کال خدمت والا د ارپان سیسټم دغه کړی کریټ کړی او د هغې دپاره پای کې به ځان انوالو کې پای کې به ځان رجسټر کې او د یو یتیم ذمواري به په خپل لیول والې نو که پیسې د سره یي خو ته وایه د فوډ په ماشو که پیسې سره نه نو تاله به الله ذهن در کړی وای ټیوشن به ورته زه کوم یا وایي زه به خپل کتابونه دله ورکم نو دا ټولې یا به زما نه کپړې چې پاتې کېږي نو کو نوې نشم جوړولی زړې به دله ورکم. ځکه حدیث کې راځي چې کم سړی خپلې کپړې واغوښتې نه وې او زړې کپړې یې ورکړې دا هم ډېر ښه سړی دی داسې نه چې خراب سړی دی دا بهترین سړی دا یو بهترین کار وکړو. نو څنګه چې ستا سره د یتیم غم په کار دی او هغه سړی ډېر ښکلی ښکارېږي چې هغه ووایي چې زما 3 بچي په پبلک سکول کې دي وایي هلکه ستا خو 2 بچي دي وایي نه یو یتیم هم ما رجسټر کړی دی اینډ آی پے فار هیم. نو والیتیم کو ته حقوق العباد خیال ساتي. نو بیا 3 نمبر چې دی د قرآن سورت نساء 36 نمبر آیات دی چې بیا به د یتیم خیال ساتي که دا دې ونه ساتو نو حالت ته خراب کړل. بل والمساکین مسکین استینیا چې سړی دومره ویک شوی چې وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کی مالی حالت بہت خراب ہے وہ بولنے کی بھی قابل نہیں ہے وہ آپ کی عزت کا اور آپ کے سپورٹ کا مستحق ہے. نو چونکہ تا اللہ سره هلته تعلق مضبوط تے پتا کہ تواضع دا نو دا مسکین کے ساتھ بیٹھنے مسکین سے ساتھ محبت کرنے مسکین کے ساتھ کانا کھانے مسکین کو کانا کھلانے اس میں آپ کو مزہ آتا ہے. ځکه چې هلته کې تا کې تواضع ده چې تا کې تواضع ده نو ستا مال چې دی ستا نه چې سوای په مسکینانو باندې لګي نو بیا که ته فرض که لیست غواړې وایي چې هلکه حقوق العباد کې د چا خیال ساتم. مثلا زمونږ اکثر هلکانو کې دې ځای کې مونږ خطا شو مونږ د خپل ملګرو خیال ساتو دا یو ښه خبره ده خو چا چې خپل دوست خپل ملګری په خپلو والدینو باندې پریفر کو او د دوستانو خیال ساتي د والدینو نه ساتي دا د قیامت د نښو نه یو نښه ده. کم سړی چې د خپلې ښځې خیال ساتي د مور نه ساتي دا د قیامت د نښو نه یو نښه ده. نو دې وجې نه چې ستا په ذهن کې دا یي چې هسې نه چې ما د وجې نه قیامت نږدې راشي ځکه چې زه د خپلو دوستانو خو خیال ساتم هغو له ټایم ورکوم خو باباجي له مې ټایم نه ورکوم. نو د بچی د هغې ول مسکین ورپسې بیا نمبر 1 والدین نمبر 2 نسبیان نمبر 3 یتاما او نمبر 4 مسکین. نو بیا ورپسې څه وایي والجار ذی القربا هغه ګاونډي وہ پہلو کا ساتھی والجار ذی القربا جار همسایه که د هغه کور ستا کور خواتی نو دا ستا جار ذی القربا دی. کو فرض کا سایډ بای سایډ یعنی ون والی په منځ کې وال ټو والی ستاسو کمرې
او دا دی چې دا ستا په ګاونډ کې دی ورسره ستا نسبي هم دی. نو یو په دوو لحاظ سره نږدې دی، یو خو ستا صله رحمۍ کې هم راځي او یو ستا په ګاونډ کې هم راځي. نو که فرض که د هغه دیوال ستاسو په دیوالي، نو بیا ستا دپاره یو ډېر ګولډن چانس دی چې ته ماښام روژه ماتی کې، نو هغه ستاسو کره ساګي چې هغې له به ساګ ولېږي. نو که ستاسو کره فریج هغې کره واوره نه هغې له به واوره ولېږي. که ستاسو میخه یا د هغو میخه نه هغې له به شملې ولېږي. او که فرض که د هغوی کره د جوارو ډوډۍ یې او ستاسو کره نه ستا ورته اړه کېږي چې به تعالی دا راولېږي. دا یو طرف ته جار دی، یو ذل قربا دی، نو تا ته ډبل بینیفټ شو. نو هغه خلق و چې د هغې په کورونو خواته په محله کې په ګاونډ کې کورونه د خپلو نسبیانو وي، د ترونو یا د ورونو وي، نو د هغې کسانو چونکې یو بل سره جګړه ډېره راځي، نو هغه بیا ډېر زیات برداشت کوي. ځکه چې هغه سړی دی چې علا ذر رحم الکاشه، چې صله رحمي به د هغې سړي سره کوي چې هغه بدخویه او اکثر خپل د تره زوی دا بدخویه او سړي ته پرابلمز پیدا کوي. نو اوس ستا امتحان دی. نو په دې امتحان کې که ته ځان پاس کول غواړې، نو ستا لپاره ګولډن چانس دی. دا یو بهترین پیپر دی، اگر چې ډیفیکلټ پیپر دی، خو که دې پاس کو نو A ګریډ به والې. نو والجار ذی القربا یا خو دې نسبي دی یا دې وال ټو وال ګاونډي دی. د دې وجې نه وایي بدکاري ډېر خراب شی دی، د الله ډېره بدي شي، خو هغه بدکارۍ والا د الله ډېر بدي شي چې هغه د ګاونډي د وایف سره بدکاري کوي. ولې د ګاونډي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د تاثر د ښوولو لپاره دا الفاظ پوره دي چې ماته د ګاونډي دومره زیات د تاکید وشو چې زه ویرېدم چې ما ویږي چېرته په جایداد کې شریک نه کړي، چې دی به په میراث کې هم ستاسو سره شریکي. نو والجار ذی القربا دا یو بل نمبر دی. او بیا والجار الجنوب، هغه ګاونډي چې هغه ستا نسبي خو نه دی خو ګاونډي دی، دغه سټیټس یې پوره دی. نو که ستا دوه ګاونډیانو، یو ګاونډي ستاسو نسبي و او بل ګاونډي دی نسبي نه و، نو دا نسبي زیات اهمیت دی، ځکه د سره به ډېر خیال ساتې او پریکټیکلی سپیکینګ ستا به ډېر ټسل هم د دې نسبي سره راځي. تاسو کو په عدالتونو کې وکتل د وکیلانو نه تپوس وکړل، نو اکثر د نسبیانو سره کیسي، ځکه نسبیان چې دی ریاکشنري، نسبیانو کې ټالرنس کمی. د دې وجې نه قرآن په دې زور ورکړی او حدیث چې ته به د خپل نسبي خیال ساتې، ځکه دلته پرابلمز ډېر پیدا کېږي، هغه پرابلمز په دې طریقه باندې ته حل کړې. نو والجار الجنوب والجار ذی القربا والجار الجنوب دا وشو. ورپسې بیا والصاحب بالجنب، ستا د غږ ساتلو، ستا د حق ورکولو او ستا د حسن سلوک مستحق هغه سړی دی چې هغه والصاحب بالجنب، چې هغه ستا رومیټي، هغه ستا کلاس فیلوی، پهلو کا ساتي، چې ستا سره یا خو په بس کې سره یو ځای ناسي، تاسو دواړه یونیورسټۍ ته ځئ، نو اکثر هغه هم راوخیږي، نو تاسو یو ځای کښېنئ، دا صاحب بالجنب دی. کله کله هغه په ګاډي کې تا وخیږئ، نو ته د هغه صاحب بالجنب دی، هغه ستا صاحب بالجنب دی. ستا کلاس فیلو دی، نو دا ستا صاحب بالجنب دی. دا ستا کلاس فیلو نه دی خو په یو هاسټل کې یې، نو دا ستا صاحب بالجنب دی. دا ستاسو په هاسټل کې هم یې خو تاسو سایډ رومیټان یې، نو دا هم ستا صاحب بالجنب دی. د دې وجې نه چې تا ته د دې کرایټیریا پته وي چې دا هم د الله تعالی په هغې لیست کې دی چې د حق دی په ما، نو څنګه چې په تا د هغه حق دی، داسې ستا په هغه حق دی، نو ته به د حقوق العباد لیست کو ګورې، نو وصاحب بالجنب به پکې ګورې چې ته د خپل رومیټ، د خپل سایډ رومیټ او د خپل کلاس فیلو څومره خیال ساتې. اکه ستا سره د بس ملګری ته هم یو سټیشن باندې کوزیږي، هم په یو سټیشن کوزیږي او اکثر تاسو په بس کې یو ځای ځئ، نو دی ستا د حسن سلوک مستحق دی. کله کله د په ځای تا ټیکټ ورکړی، کله کله د تا خپل سیټ پرېښی، کله کله د تا خوږه خبره کړې، نو دام ستا په لیست کې راځي. ورپسې بیا څه وایي وابن السبیل، مسافر. اوس که ته د بونیرې، نو د باجوړ یو سړی به ستا لپاره وابن السبیل دی. که ته د سواتې، نو د بونیر سړی ستا لپاره وابن السبیل دی. که ته د بټخیلې، نو هغه په هغه ځای کې د دیر یو سړی راځي، ستا لپاره ابن السبیل دی. عام روټین دا دی چې د بار نه یو سړی راغلی دی، ایله هغه په کڼاوه کوږ شو، څه غلطي وکړه، ته په جومات کې اعلان وکړې وښایې. که د بلې محلې سړی راغلی دی او دلته ستا سره جنګ شو، په ځای دی چې ته هغه له ریسپیکټ ورکړې، پروټیکشن ورکړې، نو ټول خلک راجمع کوي، شابه وایي ډبه وایي، نو ډبې به نه، ځکه د یو کرایټیریا ده، دا ابن السبیل دی او الله تعالی دې په لیست کې ورکړی دی. بس دا صفت یې پوره دی چې دی مسافر دی، دی میلمه دی، دی د بار نه راغلی دی، نو دله به ته پروټیکشن ورکړې. نه هغه سړی ډېر ښکلی ښکارېږي چې پروټیکشن ورکړي، هغه سړی ډېر زیات بد ښکارېږي چې خلکو ته وایي چې راځئ وایي ډبه وایي د بار نه یو سړی راغلی. نه، دی به ډبې نه، دی ستا د هر شي مستحق دی. دې وجې نه پخوا په جوماتونو کې چې کله به جومات کې مونځ وشو، نو د محلې یو مشر به اواز کو، بې لکه څوک میلمه به کې شته، اوس ویې لکه هوټل ته دې ځي که نه،
نو ته به دا ګورې که ته په جومات کې مونځ کې نو غیر چاپیره دی وکتل یو چهره پکې ناشنا وه مې بي چې دا ابن سبیلي ته به ترې تپوس وکړې چې وروره ته چېرته راغلی هغه به تا ته وایي چې زه د پلاني ځای نه راغلی یم ته به ورته وایې چې تاسو څه کوئ زما په مناسب څه خدمت شته هغه به وایي چې بس د مانځه وخت شو را باندې جومات ته رالم او خدای دې خوشحاله کړه ګاډی را سره شته خو که فرض هغه ګاډی پنچر شوی یا هغه ته مصري ضرورت نو دا اوس ابن سبیل دی دا اوس په ده تا باندې حق دی چې ته ورته ووایه چې که دا ګاډی ټیکېږي نه نو زموږ ډېره نږدې ده دا به مونږ هلته په دکه باندې بوځو تا له موټر سایکل زه ګورم ته به کور ته ورسې خیر دی سبا به یې ټیکو او ته زر زر ډوډۍ وخوره زه د لچې راوکاږم دا وکړه ځکه دا ابن سبیل دی نو کله چې ابن سبیل کو فرض که ته وایې چې فارنر دی نو هم د قدر خاوند دی او که هغه نه د علاقې په بنیاد باندې د بار دی نو دا هم پکار دی چې ته یې قدر وکړې ځکه الله تعالی په سوره نساء 36 نمبر آیات کې چې تا ته کوم لیست ښوولی دی هغې کې یو ابن سبیل دی او بیا په هغې اخري خبرې له چې کوم په لیست کې ورکړی وما ملکت ایمانکم څوک چې ستا سوبرډینیټي سوبرډینیټ څه شی کیدی شي مې بي چې ته افسر یې ستا نوکري مې بي چې ستا سره اسسټنټ مې بي چې ستا سره دغی دا ستا سره سیکرټري مې بي چې ستا په دروازه باندې ولاړ هغه څوکیداري مې بي چې هغه ستا کلاس فوري مې بي چې هغه ستا د کمرې سویپري او مې بي وما ملکت ایمانکم چې هغه ستا وایفي نو هغه هم چونکې ستا په کنټرول زیات دی نو ته په ستا په هغه کې ده پکار چې د هغې هم ته خیال ساتي نو پکار ده که ته خاونې د ښځې به خیال ساتي که ته خواښې نو د انګور به خیال ساتي او که ته نیکه نو ته به بیا که ته نایکې نو ته به د مزدورانو خیال ساتي که ته زمیندارې نو ته به د دهقان خیال ساتي او که فرض که ته افسرې ته به د ماتخ ساتي وما ملکت ایمانکم د دې وجې نه چې ستا نوکر یعنې ایون ستا ډرایور هغه ته څوک تپوس وکړي نو چې ته ورته وایې چېرې نایک زه بولی وما او هلته په شادي حال کې پروګرام و او په شادي حال کې بار لیکلي چې ډرایورز آر نټ الاؤډ نو صاحب خو دننه لاړ نو د شپې په 12 بجې خو انټري وه په 3 بجې خو د شپې کانه راله او بیا چې ته کله راووتې نو ستا ډرایور تا ته وږی ناسو نو تا نه هغه له پیسې ورکړې وې نه دی هغه له الټرنیټ ارینجمنټ کړی او بیا چې کله ته کور ته راورسولې د هغه کور ستا نه لرې نو تا په خپل پارک کې تا په خپل ګیرج کې ګاډی پارک او هغه پیاده روان شو نو یو ټرک ته لاس وخی بل ټرک ته لاس وخی نو سار چې کور ته رسی نو د سار بانګ وي او هلته سړه ډوډۍ هغه بیا خوري ځکه وایي دې نایک ته په خدای یقین وکړه کو ماته دا ست کړی چې تاسو خوړلی دی که نه دا ولې دته دا پته نشته چې وما ملکت ایمانکم نو په کومو هوټلو چې لیکلي چې ډرایورز آر نټ الاؤډ نو که ته ښه سړی خو ووایه یاره زه نه درځم که نه ځې نو هلته ځې بیا نو بیا د دوی یا ته غور وکړه یا هغوی ته ووایه چې غور یې وکړي ځکه سوره نساء آیات تا ته دا وایي ته حقوق العباد تپوس کې حقوق العباد تپوس چې کوې نو بیا به تا ته دا د حقوق العباد لیست چې الله تعالی په 36 نمبر آیات کې ورکړی هغې کې اخري دا دی که دا د نه مس شو نو ته هېڅ سړی نه چې ته د خپل نوکر خیال نه ساتې که نه نو بره تاو ته که ستا د الله سره تعلق به کمزوری که ستا سره الله سره تعلق کمزوری وی مضبوطی نو بیا به ته داسې ڈیل کې کہ ایک زبردست قوت آپ کی نگرانی کر رہا ہے اور اگر آپ نے اس نوکر کو نظر انداز کیا تو آٹومیٹیکلی تمہارا اللہ تمہیں نظر انداز کر دے گا اچھا کله ستا سره دا فکري بیا به ته خامخا د هغې خیال ساتې دا پتا کې تواضع وه ته یې ځکه خیال ساتو چې پتا کې تواضع نه نو آیات په دې ختموي ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا کم سړی چې د خیاله زانګي که نه او ډوزماري او فخر کوي او غرور کوي او لاپې وخي الله تعالی دا سړی خوښ نه وي ته خپل صفتونه خو کې خو د دې غریب د څه غم ونه کو د دې به غم کې دا ولې دا کار ته ولې کې ځکه چې کله خلقو ته د ښوو ځای راشي ته ډېرې پیسې ورکې او چې کله ته الله تعالی ته د ښوو ځای راشي بیا ستا سره نه وي دې وجې نه ډېرو ملګرو له به ته لاړ شې وایي چنده راکړه چې ډېر زور وکړي په جومات کې به هغه 100 روپۍ چنده ورکړي خو که فرض کړه ډمو مجلس یا د یو فلم یو پروګرام وي نو ته پکې 10 زره ورکې نو الله تعالی دغه منټلیټي پیژني وایي والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس دا خلق په دغه ځای کې خرچه کوي او په دې ځای کې بیا نه کوي د دې وجې نه موږ په هوټل کې کو په چا روټۍ خورو موږ وایي لکه یو پروګرام کوو نو په هغې کې داسې هوټل بنی چې د 100 روپو نه پکې کم بل راشي نو په هغې کې کو 5000 بل راشي نو موږ وایي لکه هوندا والا خو که فرق رای په خوا کې یو جومات اول ته موږ ته څوک اعلان وکړي یا وایي چېرې د جومات د بجلۍ د بل دپاره پیسې پکار دي زما په خیال چې زما په شان سړی یو ډېر زور کوي چې 100 روپۍ وکړي دا ولې دا دې آیات ته وګوره ينفقون اموالهم رئاء الناس او دا کمزوري ویکنس کم ځای دی ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر
د په الله په آخرت باندې ایمان کمزوری دی، په حقیقت کې د شیطان ملګری دی، دی د رحمان نه دی. او الفاظ ډېر خطرناک دي. ومن یکن الشیطان له قرینا، د چا چې شیطان ملګری شو فساء قرینا، دا ډېر خراب ملګری دی. نو موږ به کوشش کوو که فرض که موږ کې دا سوچ ډیولپ شو او په موږ کې د خلقو سره د ښېګړې هغه جذبه نه وه، نو چې په ځان ویریږو چې غالبا هغه شیطان قرین ګوره چې زه یې کو او الله په دې باندې فیصله کړې ده چې فساء قرینا، دا ډېر خراب ملګری دی. د دې وجې نه موږ یو څو ځایونو ته ګورو چې دا بیره دې نه خو نه کېږي د خلقو خیال ساتل، خصوصا په روژه کې. په روژه کې وایي چې هره طرح خلقو خیال دی چې کله روژه ماتې، نو که تا یو بل سړي له روژه ماتې ورکو د هغه د روژې ثواب به تا ته میلاو شي او د هغه په ثواب کې به کمی رانه شي. مثلا لسو کسان تا روژه ماتې له راوستل، افطار پارټي دې وکړه، هغې ته د خیر څه خبره وکړه، نو خپله روژه دې په خپله شوه، لس دې هغه شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې کامیابي ده. ته خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اسې سخي و، د کائنات سخی ترین ہستی څوک ہوا رسول اللہ. خو رمضان کے مہینے میں وہ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ بارش لانے والی ہواؤں کی طرح برستے تھے. دا الفاظ دی خور مراد سے پخپلا کتاب کے لکلی دی رمضان کیسے گزارے، بارش لانے والے ہواؤں کی طرح. نه دیو جن ستا لپاره د خلقو سره د ښېګړې چې هغه د روژې یوه موقع ده، نو که ته یو سړي د روژه ماتي په نوم باندې که ګفټ ورکې هدیه یا که صدقه ورکې یا که زکات ورکې، دا ستا لپاره یو ګولډن چانس دی. یو ډېر مزیدار حدیث دی چې په دغه کې په جنت کې یو بنګله ده، او هغه بنګله دومره ښایسته ده چې د مخې نه ښکاري او د شا نه ښکاري. مطلب دا که اینډ سایډ یې نو آوټ سایډ به ښکاري، که آوټ سایډ یې نو اینډ سایډ به هر ځای پړق پړوق کوي. اداره چا دپاره ده؟ نو هغې کې څلور خو ویلي، نو دوه پکې حقوق العباد دي او دوه پکې حقوق الله دي، ځکه دا اټیچ دی یو بل سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دا دي اعد الله، دا بنګله الله تیاره کړې ده لمن دپاره د هغې چا اوس ورته غوږ کېده اطعم الطعام جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. نو بس دا ووایه که نه چې نن به زما میلمانه یې. هلکه دا پروګرام مونږ کوو، په هغې کې ډینر زما په ذمه شو، جی لنچ په ټول زه ورکوم، بریکفاسټ په ما شو، دا ورته ووایه. او هغه ته وایه لکه بیل راوړه اطعم الطعام شرط دې پوره کو. دویم څه شی دی؟ په دې خو پیسې لګېدې، په دې دویم اړو پیسې لګي نه. لان الکلام، د د خبرې نرمي، یعنې بیهیویر د ده د صاف سپوکني، دی که ډېره ترخه خبره کوي ډېره په نرمه باندې کوي. او هغه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی ولید چې په مسجد نبوي کې متیازې کولې، نو صحابو ته یې څه ورته وایي ما سې راپرېښي دي پرېږده چې اوس یې وکړي. بیا یې راوغوښتو ورته یې ویې بچي دا جوماتونه چې دي که نه دا د الله د ذکر دپاره دي، په دې کې علم متیازې نه کوي ښه. نو لان الکلام دې ته وایي چې که سړی غټ بلنډر هم کوي هم په خوږه خوږه یې ته پوه کولی شي. نو په دې خو پیسې نه لګي که نه، خو دواړه څه دي؟ حقوق العباد، اطعم الطعام ولان الکلام. او خبره څلور ده، نو دا دوه بسوي. نو هغه یو څه کال اوس سبا نه بروز نه شروع کېږي، بیا ډېر اسان دی. هسې خو بګرانو وتابع الصیام، مسلسل روجې نیسي. موږ به انشاءالله که سبا یا بل ورځ روژه شروع شوه نو تابع الصیام مسلسل به یې نیسو، په هفتې په ورځ روژه، اتوار په ورځ روژه، پیر په ورځ روژه. الله دې توفیق راکړي چې موږ دا تابع الصیام. نو درې خو وشو، نو څلورم بیا به څه کوې؟ دا آسان دی. وصلی والناس نیام، چې خلق ودی نو دی په منځه ولاړي، څه وخت چربان. نو کله که موږ اوږدې تراویح کوو هم ډېر بدقسمته به ودی، جدا شرط پوره شو. که سهار ته پاسې دی په 3 بجې او په 2 بجې خلق ودی ته منه شرط پوره، نو څلور شرطونه پوره کا چې بنګله ته میلاو شي. وی زه تاله ریزرویشن کوم، وی بوکینګ دله کوم، وی بوکینګ به په څه کې؟ وی څلور سیزونه پوره کا. وی نمبر 1 څه دی؟ وی دا اطعم الطعام، وی دا خو موږ نن مې ډوډۍ کړې وه. وی لان الکلام، وی خو الحمدلله خبرې مې نرمې دي. وی دریم نمبر څه دی؟ وتابع الصیام، روژې به که خیر نیسو. وی اخرینی خبره څه ده؟ وی اخري دا چې وصلی باللیل والناس نیام، چربانګ چې پاسې که نه صرف نسوار او سګرټ ماله، بلکې کوشش کوه چې ته خلق ودی اته په مانځه باندې ولاړې. د دې نه علاوه چې ما ستا په ذمه باندې بل یو کار دی، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سړی تپوس کوي، وایي دوزخ ته خلق په څه ځي؟ دومره غټ تپوس دی، حضرت ورله 2 جواب ورکوي، الفم والفرج. د خولې د لاسه خلق دوزخ ته ځي، د شرمګاه د لاسه. کوم خلق چې سیکچولی پرورټې دي، نو سیکچوال پرورشن چې دی چې هغه د شهواتي زندگی تیروي، د دې سړي ډېر چانس دی چې دی به دوزخ ته ځي. او دویم هغه سړی چې د هغه خوله بې ځایه استعمالېږي. د دې وجې نه وایي خوله په کنټرول کې کا. اوس هلکه په کورنټاین کې کښېنه، وایي زه چې په کورنټاین کې کښېنم نو ولې کښېنم؟ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویلي ولیسعک بیتک، کور کښېنه.
نو چې پیغمبر وایي چې کور کېنه نو ما ته هم لږې ورځې کور کېنو که نه نو وایي زه خو کور تنګېږم نو وایي زه راته پروټوکول ښیم که نه چې په کور کې به څه کې نو وایي و ابکې علی خطیئتک په کور کې ځان خپلې زړې غلطۍ را یادوه او جاړه کم سړی چې خپلې غلطۍ زړې را یادوي دا ډېر خوش قسمته دی او بدقسمته سړي نښه دا ده چې خپلې زړې غلطۍ به ورته نه یادوي و ابکې علی خطیئتک او بله ورته څه چې کې وایي چې ولیسعک بیتک و ابکې علی خطیئتک نو بیا ورته وایي چې دغه کارونه به ته کې نو چې کله دا ته کارونه کې نو په هغې کې به نور به تا ته څه کول غواړي نو قرآن ځای په ځای تا ته ویلي دي چې که ته د خلکو خیال ساتې که نه نو وایي وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق خپلو بچو چېرته ونه وژنې یو بچی دا دی چې ته یې مارلی ووژنې بد اخلاقه پاتې شي ته یې تربیت نه کې یو دی چې نه ته فزیکل ډیت ورسره وکړې دویم دا چې ته یې ابارشن کې دا ټولې خبرې ځکه مه کوه املاق ته د دې نه یېرېږي چې ته به وږی شي د وجې نه نه داسې مه کوه دا به غم نحن نرزقکم وایاهم د رزق ذمهواري زموږ ده او بیا ورپسې واوفو بالعهد د خلقو دام حق دی چې ته هغه سره کم لوز وکړې پوره کړې چاته چې دی وي چې دا کار به کوو تا چې کم کنټریکټ ساین کو کم ځای کې چې ته ملازمت کې چاته دی وي چې د رکنیت فارم دې ډک کو تا وی چې زه به د جماعت یا د جمعیت رکن یم یا دی چې زه به امیدوارې رکنیت یم دا ته عهد وکړو او الله تا ته وایي چې اوس په دې نظم په تا دا حق دی چې لوز پوره کړه اکه هغه بیا تا ته څه ډیوټي حواله کوي نو بیا ورته چې جی حاضر یم ځکه چې قرآن کې دی چې واوفو بالعهد او د عهد به تپوس کېږي ښه خلقو نښه څه شی دی اطعام فی یوم ذی مسغبه چې ته سخي اپاغې خلکو خوراک وخوره چې وږي د دې وجې نه وږي چېرته ګوره پروژه کې به انشاءالله چې ډېر شی وږي به نو اطعام فی یوم ذی مسغبه نو په هغې باندې خوراک وخوروه او بیا چا باندې یتیما ذا مقربه هغه یتیم چې هغه ستا نږدې په نسب کې هم دی د تره زوی دی د ترور زوی دی د خور زوی دی هغه هم نسبي دی پلار یې مړ دی او مسکینا ذا متربه دا ټولې خبرې چې ستا په ذهن کې راشي زموږ ذمهواري الحمدلله موږ په خبره پوه شو حقوق العباد به ادا کوو ځکه چې الله تعالی د خپل حق نه پس د خپلو بندیانو حق ویلی دی دویم دا چې په حقوق العباد کې چې په ټاپ څوک دی او په ټاپ ساتو په باټم څوک دی په باټم ساتو هر چاته به خپل حق ورکو او موږ د جنت هغه بنګله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې هغه به د هغې څلور صفتونه پکې وي اطعام الطعام په خلکو ډوډۍ خورول او دویم نمبر چې هغې دپاره ویلو لان الکلام نرمې خبرې کول وتابع الصیام مسلسل روجې نیول وصلی والناس انشاءالله تهجد منځونه به کوو او د الله نه به غواړو چې الله موږ له د دې روجې نه د دې رمضان نه د صحیح فیدې اخیستو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین